بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه ګران کتونکو خبر به کوو د پی ټی آی د ټایګر فورس حوالې سره د نه مخکې هم یو فورس جوړ شوی چې کوم عمران خان صاحب په خپله باندې جوړ کړی او دغه فورس نه څه علامات مخې ته راغله آیا دغه فورس چې اوس کوم وزیر اعلی دی سهیل افریدي صاحب هغه په خپله نګرانۍ کې دغه فورس اعلان وکړو دغه فورس به جوړی او ویل کېږي دا چې په دغه فورس کې به دی ممبرشپ هم ورکوي نو نه پوهیږو چې دغه فورس کې د کسانو راوستل او بیا دغه ممبرشپ ورکول دنه بدی څه لا عمل مخکې وړي خو یو لږ شانتې خبره په دې باندې وکړو چې کوم سهیل افریدي دی وزیر اعلی دی او د دې نه مخکې چې کوم الیمین ګنډپور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کم کارونه چې سهیل افریدي نن سبا وخت کې کوي درنې ورکوي پروټیسټ کوي او لانګ مارچ اعلان کوي لګیا دی خو دې نه مخکې خو چې کوم الیمین ګنډپور سی ایم هغه هم دغه ټول هر څه کړي خو بیا الیمین او سهیل افریدي کې څه فرق پاتې شو آیا الیمین ګنډپور د دغه سیټ نه ولې لرې کو اوس سهیل افریدي ولې راوستو دا چې کوم کارونه سهیل افریدي کوي لګیا دی جلسې جلوسونه او دغه پروټیسټ دغه لارې بندول دغه هر څه خو الیمین ګنډپور هم کړو او الیمین ګنډپور پکې دا هم کړو چې ځان سره د دې ځینه په زرګونه خلک اسلام آباد ته بوتلې هم وو خو لږ شانتې خبره به وکړو د فورس حوالې سره چې کوم فورس نوی جوړیږي لګیا دی دغه فورس موږ وکتل چې د عمران خان وخت کې چې کوم ټایګر فورس ویل کېده هغه فورس جوړ شوی او په هغه فورس کې چې کوم کسانو هغه کسان اوس بیخي مخې ته راځي نه او چې کوم فورس خبره سهیل افریدي صاحب کوي چې دغه فورس به جوړوم او دغه فورس په زور باندې به زه چې کوم د اسلام آباد ته ځم او بیا به د خان صاحب رهایي کومه لګیا ویم خو نه پوهېږو چې دغه فورس رهایي به چې آیا عمران خان صاحب به رها شي که به رها نه شي په دې باندې به هم خبرې کوو ورسره چې کوم زمونږ نور د خیبر پښتونخوا کومې مسلې دي په هغې باندې به هم خبرې کوو را به شو د خپلې صوبې خیبر پښتونخوا خبره چې وکړو دلته کې یو خو د روژې مبارکه میاشت شروع شوې ده دلته که د ریټونو خبرو کوو د پرایسز خبرو کوو د سامانونو هغه د یو په دوه شوی دی په کار خو دا وه چې په رمضان کې ریلیف ورکړی وی زمونږ د ولس ټولې سترګې چې کوم دی هغه د حکومت په دغه باندې چې حکومت به موږ له په روژه کې څه ریلیف راکوي خو هغه ریلیف مخې ته رانلو او ویل کېږي دا چې د وفاق لخوا چې کوم زموږ پرایم منسټر دی شهباز شریف صاحب هغه خپل وفاق کې چې کوم دی خلکو لپاره یو ریلیف اعلان کړی دی دغه ریلیف اعلان ته د خیبر پښتونخوا د ولس هم سترګې وې چې دغه سهیل افریدي چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه به هم ریلیف دپاره څه اعلان کوي خو دغه اعلان مخې ته څه رانلو که د بازارونو خبره وکړو نو په بازارونو کې بیا خو موږ د خپل ځان خبره کوو نو موږ مسلمانان هم ډېر یادېږو بیا وایو چې موږ مسلمانان یو هم خو مونږ کې د مسلمانۍ چې کومې هغه خبرې دي هغه نشته دی که د دکاندارانو ذکر وکړو نو هغوی همدغه بهانه کوي چې مونږ ته کوم شی د هغه ځای نه راځي نو هغه ګران میلاویږي زموږ پرې خرچه کېږي نو مونږ په دې وجه چې کوم دی نو دلته کې خلکو له ګران ورکوو خو دې خوا که مونږ خبره د ډي سی وکړو هغه لګیا دی خو یو میسج یې جاري کړی د خپل ډي سی پیج نه هغه دا ویلي دي چې په روژه کې به ریلیف راځي او که کوم دکاندار ریټونه بره اسمان ته خیجولي نو د هغه دکان خلاف به کاروایي کېږي خو تر دې دمه پورې مونږ د یو دکان خلاف هم کاروایي ونه کتله او نه مونږ دا وکتل چې څوک وتي او بهر په دکان باندې څه چاپې والي یا څه داسې کسان یې ګرفتار کړي چې هغې ریټونه زیات دي ریټونه د بادب چې کوم دی هغه په بازارونو کې زیات دي خو د دفتر نه به څوک وځي چاپې به څوک لګوي ولس له به ریلیف څوک ورکوي دغه ټولې خبرې چې کوم دی د ولس په زړه باندې پاتې کېږي لګیا دی را به شو د وفاق او د صوبې منځ کې چې کوم تاوتریخوالی روان دی په هغې باندې به خبرې وکړو موږ وکتل چې تېره ورځ سهیل افریدي چې کومه درنه ورکړې وه په اسلام آباد کې وفاق لخوا ویل کېږي چې دغه درنې موږ باندې هېڅ قسمه نه پریشر جوړ کړی نه په موږ باندې څه داسې اثر پرېوتی دی چې موږ ترې متاثره شوي یو البته د دې چې کوم کیپي هاوس دی په اسلام آباد کې د هغې مخې ته که دوی یو میاشت نه یو کال هم کیني نو په موږ باندې څه اثرات نه پروزي بل خوا موږ وکتل چې د پی ټي آی چې کوم ورکرانو هغې د سهیل افریدي په وینا باندې د خیبر پښتونخوا هر قسمه لارې بندې کړې وې چې پنجاب ته پې زور میلو شي خو په هغې باندې هم مریم نواز صاحبه چې کوم وه د پنجاب وزیر اعلی هغې یو ټویټ کړی دی او ویلي دي په خپل ټویټ کې که دوی د خیبر پښتونخوا هر یو ګوټ بندوي نو موږ ته په هغې باندې هم څه اعتراض نشته دی
خو دغه لارې بندول د خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې خپلو ورکرانو ته تکلیف ورکول دا کم میسج ورکول غواړي د دغه ورکرانو نفرت نور هم په دغه پی ټی آی پارټۍ کې پیدا کیږي چې دغه بعضې ورکر دا هم وایي چې موږ اور دې دپاره ورکړی دی چې موږ ته په خپله صوبه کې لارې بندوي نو دا زموږ قصور دی چې موږ پی ټی آی ته ووټ ورکړی دی نو موږ که وګورو د خیبر پښتونخوا چې کوم مشکلات دي که د هغې خبره کوو یا د رمضان د راتلو د دغه ریټونو خبره کوو که داسې نور مسلې وګورو که هغه د صحت دی که د ایجوکیشن دی نن پکې یو بل نوی خبر مخې ته راغلی دی چې کوم د پېښور یونیورسټۍ کوم مالي حالات روان دي نو هغې د وفاق نه په خپل پریس کانفرنس کې د وفاق نه غوښتنه وکړه چې صوبې ته خو موږ ډېر زیات ریکویسټ هم وکړو منتې هم وکړې خو هغې زموږ په دغه ریکویسټ او په دغه ډاکومنټیشن باندې هیڅ عمل درآمد نه کوي او زموږ د وفاق لخوا دغه خواست دی چې موږ ته د څه ناڅه ریلیف راکړي او دغه د یونیورسټۍ چې کوم بقایجات پاتې دي دا دې کلیر کړي نو دغه د صوبې چې کوم صورتحال دی که د هسپتالونو حوالې سره شي او که د ایجوکیشن حوالې سره شي او که د عام پبلک حوالې سره شي نو دغه ټول صورتحال چې کم دی نو ډېر زیات بدتر دی او دغه خیبر پښتونخوا لخوا چې کم هم عام ولس دی هغه ډېر زیات په درد کې او په تکلیف کې وخت تېری لګیا دی خو پکار دغه ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لاړ شي د خپل لیډر دپاره د جلوس هم وباسي درنې دې مو کړي پروټیسټ دې مو کړي لارې دې هم بندې کړي خو هغه لارې دې بندې کړي چې وفاق ته پې څه پریشر ملو شي دغه لارې نه چې خپل صوبه کې لارې بندې کړي خپل ولس ته پې تکلیف ورکړي دا زموږ نانی ولاک در بل ولاک پورې ماله او زما ټیم د راکړي اجازت د لوی الله په امان